الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان. وقالی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، وقالی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ محترم جناب فخر الابرار سے صدر تنظیم اساتذہ پاکستان ضلع شانگلہ، جناب جلال سے پرنسپل ہیرا سکول چوگا، پسٹیج ناستو ملمنو او د دې محفل شرکاو، نوجوانانو، د مستقبل قریب د دې قوم د تقدیر د بدلون ذمہ دارانو، السلام علیکم۔ دا پروګرام د یوم دفاع په نوم باندې ارګنایز شوی دی۔ زمانه مخکې ډېر نوجوانانو د خپلو ځوانو جذبو اظهار وکړو، د هغې لپاره څه ویل هسې بې فایدې کار دی، خو زموږ د شاګردو چې دی راشي دلته راغلم، یو څو خبرې به ستاسو مخکې عرض کړم۔ دفاع په اتحاد باندې کېږي، زاړه تاریخونه ځوتول بې فایدې دي، د هغې نه سبق اخیستل د فایدې۔ په تېر تاریخ کې خلکو دفاع کړله، خو څنګه یې کړله؟ 1947 کې پاکستان جوړ شو، په څه نوم جوړ شو؟ نن موږ اواز کوو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، خو د لا الہ الا اللہ په دې کې څه موجود دي؟ په ریکارډ څه دي؟ د لا الہ الا اللہ د نوم اخیستونکو دلته کې څه حشر دی؟ دا ټولې دنیا ته معلومه ده۔ 1947 کې پاکستان جوړ شو، 48 کې جنګ وشو، څه نتیجه نه وه؟ 65 کې جنګ وشو، زموږ فوج مناسب دفاع وکړه، روغه جوړه وشوه، 6 ستمبر باندې موږ شو، هغوی هغوی شو۔ د 71 په جنګ باندې زه دلته تبصره کول نه غواړم، ټولو ته معلومه ده۔ بیا زموږ کشمیر حق زموږ دی، په هغه وخت کې انګرېز یې وړوکی غورځولی و، او د دې لپاره چې خلک څه شي ته سم نه شي، موږ له یې خو رشتې سره کړي وو، هغې ته یې څه ورکړي وو، خو زموږ په قوم کې زه به دا وایم چې هغه غیرت نه و چې موږ د هغې نه سبق ووایو۔ دا متحده هندوستان د مسلمانانو دی، په دې کې د هندوانو حق نشته۔ متحده هندوستان باندې څو سوه کاله مسلمان حکمراني کړله، دا د مسلمان حق دی۔ دې ته هند په دې وجه نه وایي چې دا د هندوانو دی، دی هندو ته هندو نه هند په وجه وایي۔ عرب چې کله دلته کې راغله نو دا یو لفظ د هغو د خولې نه وتی و چې هند او سند، په سند کې اوبه وي او هند زرخیز و، دا هند عربي لفظ دی، مدهامتان نه وتی دی، قرآن شریف کې یو دی مدهامتان په سورة رحمان کې د جنت د باغونو ذکر چې الله کوي نو دی مدهامتان، دا به ډېر شینوال نه تک توري توره لغه وایي، نو هغوی چې کله راغله زرخیزه علاقه ولده نو دې ته هند نوم کېښود، دا ډېره زرخیزه ده، فرټیلایز ده، د ډېر شینوال نه توره ده، نو په دې کې چې کوم اوسېدونکي خلک وو په هند کې نو هغه ته هندو لفظ وایي، دا هند وروسته بیا یو مذهب جوړ شو۔ دا هندوستان د هندوانو نه دی، زموږ تصور خو دا د هندوانو دی، دا د هند اوسېدونکي خلک دی،
دا د دوی حق نه دی چې د هند امت مذهب والا خلک په دې باندې حکمراني وکړي. دا خو ځان خبره ده چې موږ کې هغه غیرت نشي چې موږ خپل ملک واپس ورکړو. نن چې په کشمیر کې کوم حالات روان دي چې کله په کشمیر کې د جهاد کشمیر په نوم باندې هلې ځلې روانې وي، نوجوانانو په خپل سرونه شیندل، نو دا نو احترام هغه بې غیرت خبرې نه شو کولی چې په میاشتو میاشتو ترفیع ولګوله او نوجوانان یې محصور کړو، زموږ د خویندو میندو بې عزتیانې وکړې. خو تېروتي څه حکمرانان د هغو د غلطۍ د وجې یا د هغو د بېوقوفۍ د وجې یا د بیروني دباو د وجې هغو مجاهد ته دهشتګرد نوم ورکړو. او کومو خلکو چې د هغوی په ځای باندې د کشمیر دفاع کوله، د افغانستان دفاع کوله، د اسلامي سرحداتو دفاع کوله، هغه د دنیا په نظر کې دهشتګرد قرار کړو او د خپل لاس یې ختم کړو. او چې کله د جهاد کشمیر نوم ختم شو، هغه نوجوانانو سرکوبي شوه، نو د هندوانو هغه بې غیرته فوج راغی او په کشمیر کې کوم چل روان کړو، هغه نن د دنیا د مخ ته پناه دی. او که خبره غلطه کوم نو زما نه پوهان ناست دي ډېر، د هغو مطالعه هم زمانه زیاته ده او علم هم زمانه زیات دی، هغه دې ووایي. زموږ وطن کې نن اتحاد ختم شو، مذهبي اختلافات هم شروع شو، او دا مذهبي اختلافات دا ملتي اختلافات دا د بل ځای پیداوار دی چې دلته کې میدان جنګ جوړ دی. د عراق او د بغداد د تباهۍ اسباب هغه دا و چې هلته کې مذهبي طبقې یو بل سره وجنګولې، وی د غویې په باندې لمونځ کېږي، د غویې په باندې لمونځ نه کېږي، خلک وجنګول چې دې طرف ته فکر نه شي خپل منځ کې ورشي. دلته مذهبي اختلافات دا هم د هغه خلکو پیداوار دی. عام خلک یې په سیاسي اختلافاتو کې تقسیم کړو، ملک یې تقسیم کړو چې موږ ته څوک سم نه شي. ورنه دې ملک په ځوانانو کې هغه جذبه شوې چې هغه دې بیا یو ځل په لار قلم باندې خپل اسلامي جنډه لهراو کړي. هغه جذبه دې ولري، هغه زور په خپل مټ کې لري. خو مغرب دې اتفاق ته او دې اتحاد ته نه تللي. دا باغ یو لبه ده، پخوا به دا لږ خلکو وایي کبډي به وه، هغه هم د جنګ یو تربیت و، باغ به خلکو کوله. اوس خو هغه شینه ټول لاړه، څه په کرکټ کې او څه په ټینس کې بدل شي. په دې باغ کې دوه تنه یې لاسونه یې ورکړي، اتحادي 11 تنه د هغو مقابله نه شي کولی، نه شي خلاصولی. 1-11 چې دوه اتحاد جوړ کړي نو د 11 تنو باندې زور لري، او چې 3 اتحاد جوړ کړي نو د 111 باندې زور لري. او اتحاد غواړي، او چې کله اتحاد نه وي نو موږ پروانېږي، موږ به 14 اګست ومناوو، موږ به 6 ستمبر ومناوو، موږ به مارچ ومناوو، موږ به هر څه مناوو، خو ملک پرواني طرف ته رواني. مرض بالټاږي یا جوجو دوا کی قصه وګړه وایي. او دویم په دې موخه چې دا پروګرام د دارالنصر د نوجوانانو اغېز کړی دی، نو په فخر دا خبره کوم چې ملک نامه هزاره دا تاریخ دا انوار دا ډېر څه چې په نظر راځي. دا د شپږم نومبر له 10مه پورې په دې سکول کې زموږ شاګردان پاتې شوي دي. الحمدلله په فخر دا خبره کوم چې دا جذبه به دوی شاید له دې ځای نه وړي، موږ به نه محسوس کړي، خو په یو غیر محسوس انداز کې دا جذبه دوی په کې وړله چې نن دوی د قوم او د ملت د بیا په خپله خپله او درولو لپاره راپاڅېده.